مسافر به سرسایه په کم اعتبار سره د نابالغ بچو ورکوي. نو واورئ خادر المختار کیم دي او شامی کیم دي او د کراچۍ فتوه پې هم د پخپله کتی شي. جناب مسافر چې په کم ملک کې دی نو د نابالغ بچو سرسایه به د هغه ملک په اعتبار سره ورکوي. مثال کے طور پر زما 3 بچي دي، صحیح ده، نابالغ دي او زه په دوبۍ کې ما یا په سعودي کې ما یا په امریکا کې ما. نو په امریکا په دوبۍ په سعودي کې چې په کم اعتبار سره د یو کس سرسایه ده نو هغه به د هغه اعتبار سره د نابالغ بچو سرسایي ښیي. لکه په پاکستان کې اوس داسې 190 نواله 200 پورې د یو کس سرسایه ده. خو جنابو اوس یو پلار په سعودي کې دی او په سعودي کې 10 ریال ده یا 10 ریال ده، نو د نابالغ د یو بچی به 10 ریال وباسي. دغه شان په امریکا کې ډالر دی، $10 د یو کس سرسایه ده، نو دا به د یو نابالغ بچی سرسایه $10 وباسي. دا تاسو کتیم شي. نو جناب پلار چې په کم ملک کې دی په هغه ملک په اعتبار سره به د نابالغ بچو سرسایه کې، صحیح ده. اګه په پاکستان کې بچی دی، کو په افغانستان کې بچی دی او پاتې شو غټ بچی، نو هغه اختیار دی، صحیح شو. خو جناب د نابالغ بچو سرسایه به مسافر به هغه اعتبار سره ورکوي په کم ملک کې چې دا مسافر اوسیږي. الله مشال حواله می تاسو له درکړي دا بیا تاسو هم کته شي جی.